السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي کوم انسان چې په دنیا کې ډیر خوبونه کوي په آخرت کې به دغه انسان فقیر او مسکین وي ځکه په دنیا کې چې ورته وګوري هغه سړی وای ډیر ښه ژوند دی چې ټوله شپه په فیسبوک باندې اخته وي ټوله شپه په یوټیوب باندې اخته وي او بیا نه د 10 بجو پورې درې 11 بجو پورې بده دی بیا چې راکښېناستی یو جامه مندلې د کاټن په نامه باندې دا واغوندي سر غوړ کې اتر ولګي بیا بازار ته راوځي خلک وای د دې سړي ډیر ښه ژوند دی لیکن په آخرت کې به دا فقیر وي صحابه کرام فرمایي چې په دا کې موږ ته شک پیدا کېدای شي چې موږ د خپل مور نه یې مور مې خیانت کړي یعنی دا څومره بده خبره ده د دې کول نه دي پکار لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مقابل کې چې واقع بیا کولې پکار دي یعنی د الله د رسول په خبره کې یو ذره شک او شبهه نشته چې کوم سړی په دنیا کې ډیر خوبونه کوي په آخرت کې به دغه انسان د فقیری او مسکنت سره مخامخ ځکه په دنیا کې چې کوم سړی خوبونه کوي ظاهره خبره ده چې سړی د قران کریم تلاوت نه دی کړی چې سړی نوافل نه دی کړی دې سړی د چا سره معاونت کومک نه دی کړی دې سړی خیر خیرات صدقه نه دی کړی دې سړی بل د خیر کار نه دی کړی نه دغه سړی به بیا په دنیا کې چې دغه ژوند او زندگی په خوبو باندې تیروي دغه بیا څنګه په آخرت کې کامیاب وي او بیا به څنګه د سره سرمایه ورسره یعنی دغه انسان به سرمایه وي د سره به هیڅ سرمایه ورسره نه وي یزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام د جهاد فراستوي د الله رسول فرمایي یو صحابي ته کله مشکل رالی جنډې په پلانکی صحابي ته ورکي ابل توې کچيري مشکل رالی بیا به پلانکی ته ورکي ابل تل کچيري مشکل رالی پلانکی ته به ورکي د درو کسان ته دا خبره وکړه څلرم ته نو ویل نو يهودي ویل چې دا درې کسان درې سره شهیدانیږي ځکه د الله رسول اشاره ورته وکړه زموږ ایمان خو بالغیب دی نه چې کله د الله رسول اشاره ورته وکړه چې کچيري مشکل رالی واکن په هغه غزا کې هغه درې سره صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل او هغه یو څلرم نمبر صحابي نه شي یعنی د الله رسول په خبره باندې کې به شک نه کوي کچيري شک وکي په دا باندې انسان کافر کیږي د الله رسول په خبره کې هیڅ شک او شبهه نشته حضرت عیسی علیه السلام بارک فرمایي د دنیا او د آخرت سفر سره جلا جلا هغه په دې وجه سره جلا دي دنیا کې چې ځای ته سفر کوي یو خواته ته ځي مال اسباب د غشیان شنه د کارت پاسپورت پیسې نور جامې د ضرورت شیان ټول در سره وي او بیا وته بیا به سفر شروع کړي د آخرت سفر په دې سره جلا دی چې اول به اعمال استه اول به ذخیره جوړوي بیا به ورسته په دغه ذخیرو پسې تورځي ځکه د قران کریم تلاوت وکوي دا ولادي ستاده پر جمع شو نفلونه دی وکړو خیر خیرات وکي صدقه دی وکړه مسلمان سره د معاونت کومک وکي د غش اخلاق دی وکړو د خیر خبره دی وکړه یا د خیر خبره دی شیر کدر بل مسلمانو پورې دی ورسوله
دا ټوله د اخرت لپاره ذخیره ده. نو د اخرت سفر جلا سلو او د دنیا سفر جلا سلو. نو کم څنګه چې موږ د دنیا د سفر لپاره کومه تیاری کوو، هغه مې د اخرت د سفر لپاره دومره تیاری کړې ده. یکی کچېرې یو میلمه موږ ته ټلیفون وکړي چې زه در روان یم، د هغه میلمه دپاره چې موږ څومره زحمت کوو او څومره شیان اسباب برابروو، او د آخرت دپاره مې دومره کوشش نه دی کړی، او د آخرت دپاره مې دومره ذخیرت نه دی جوړ کړی.